اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر الناصر ومعین. قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ضلع کوروم مسائل وقتا فوقتا د ټول پاکستانیانو ته او ټولې دنیا میډیا څه کوم دی هغه بیان کړي دي. ضلع کوروم مختلفو مسایلو سره مخامخ دی. هغو مسایلو دپاره مختلفو لوړ اضلاعونه جرګو ستړي کړي دي، منډې کړي دي، کوشش یې کړی دی د مسایل کوم دی هغه حل شي. هغه کې ضلع هنګو دین علاوه د ضلع کوهاټو او د اورکزایو څومره قدرمن مشرانو هغوی ډېرې زیاتې منډې کړي دي. اوس یوه نوي جرګه هم هغه د منظور پښتون توسط سره ضلع کوروم مسایلو دپاره ټاکلي شوي دي. د هغوی راتلل د امکان لري. امید دی چې هغوی راشي او د ضلع کوروم څومره مسایل دي هغه وکسي او الله دې وکړي چې چوک ویلې نه وي چې د ضلع کوروم څومره مسایل دي د هغوی حل کولې کې د هغوی قدم کوم دی هغه دغې علاقې دپاره مبارک وګرځېږي. ضلع کوروم کې څومره د مسایلو تعلق دی هغه لینډ ډسپیوټ دي، ځمکو مسلې پکې ډېرې دي. د هغوی حل دپاره دا جرګه هم انشاءالله ځکه چیرې خلوص سره به ضرور وي چې هغوی همت وکړي او دوام ویر کړي هغه راشي انشاءالله خپل یو کوم قدم دی او کوم مزال دی هغه ورکې واخلي. البته د خپل ځای کې یوه خبره دی چې دینه مخکې کومې جرګې دي هغه اوسه پورې هغوی ورکې موجودې دي. هغوی اوسه پورې دا موته یو پیغام نه دی راکړی چې هغوی ویلي وي چې یاره مو مزید یک ور مې دغو مسایلو کې هیڅ قسم څه مزال نشو کوی هغه ته نه لاړ وي. په هر کیف هغه جرګې خپل ځای کې دي. دا جرګه روانه دی، دا هم راشي ملکر هغو جرګو سره کوي څنګه دوی کوي خو چې انشاءالله راشي د کور مې کوم مسایل دي هغه عدل و انصاف سره هغه حل شي او انشاءالله که چیرې دا مسایل حل شو کور مې کې یو پرسکون ماحول به جوړ شي او د کور مې کوم امنیت دی چې هغه درپا امنیت دی هغه اندغو مسایلو پسې تړلی دی. ویلې چې اوسه پورې څومره دي مو کور مې مسایل دي اگر چې 100% واجه ځمکې نه دي خو یوه بهانه ورته ځمکه جوړه شوې دی. د ځمکې یو ډسپیوټ کوم دی هغه یوه بهانه جوړه شوې دی. هغې بهانې په واجې سره دغه ځای کې یو ستر جنګ شروع شوی دی. که چیرې دا مسالې حل شي نو کم از کم د ځمکو کوم بهانه جوړیږي د کور مې امنیت خرپېدلې دپاره د بهانه به هغو خلکو لاس نه وځي چې هغه غواړي دا چې د کور مې امن څه شوي خراب وي. نو مو امیدوار یو چې دې نه مخکې کومه جرګه موجوده دی د موږ کور مې مسایلو حل کولې دپاره یا د منظور پښتون توسط سره کومه جرګه هغه ټاکلي شوي دی هغوی راشي مو مسایل واوري او امید دا دی چې انشاءالله د دوی دغه کوم قدم دی هغه دغې علاقې دپاره د خیر قدم وګرځېږي او انشاءالله مو هر یو اشخاص ته ویلکم یایو چې هغه د کور مې مسایلو حل کولې کې یو ښه قدم خلي.